د اولاد د روزنې طریقه باید سړی ځان پوه کړي چې دا خبره یعنی د اولاد پالنه ډیر د غور او فکر قابله ده، ځکه چې په کوچنیوالي هر ښه او بد عادت پوخ سي بیا دغه عادت ټول او عمر ورسره وي، نو د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې ټولې خبرې په ترتیب سره لیکل کیږي. د نیکبخته او د دیندارو ښځو تی ورکوه، د تی او شیدو ډیر لوی اثر وي. د ښځو عادت ته چې کوچنیان د پلوس څخه د سپي او د پشي څخه بیروي یا د بلا څخه بیروي یا یو داسې شي څخه بیروي چې هغه د بیر شی وي، نو دا بده خبره ده چې په دې سره د کوچني زړه کمزوری کیږي. صاف او پاک ساته چې تندرسته او جوړ بوي. کوچني ته ډیر شایست او سنگار مور کوه. که هلک وي نو سر ویښتان یې مه ورلویوه بلکې ورخریه، او که چیرې نجلۍ وي تر څو چې د ستر او د پردې لایقه سوې نه وي نو زیور مه ور اغونده. د دې څخه یو خو د دې خطره ده، دوم د کوچنیوالي څخه زیور شوق په زړه کې ښه نه ده. د کوچنیانو په لاس سره غریبانو ته ډوډۍ، کالي، پیسې او دارنګه نور شیان ورکوه. همدارنګه د خوراک چښلو شان د دوی په لاس سره د دوی ورونو، خوندو یا نورو کوچنیانو ته ور تقسیم کړه، چې په دې کې د سخا عادت پیدا سي. کله ستا زوی وي یا د لور وي نو د هغې په لاس ډوډۍ، غریبانو ته ډوډۍ، کالي، پیسې یا نور شان ور تقسیم موه. ولې؟ ځکه ستا په لور، ستا په زوی کې د سخا عادت پیدا سي. که هلک وي د سپینو جامو شوق د په زړه کې پیدا کړه، د رنګینو جامو څخه نفرت ور پیدا کړه چې داسې جامې خو نجونې اغوندي، تو خو ماشاءالله نر یې، همیشه د دغه په مخ کې داسې خبرې کوه. د دې ټولو غوښتنې مه ور پوره کوه، د دې ټولو غوښتنې مه ور پوره کوه چې د دې څخه مزاج خرابېږي. د دې شانو څخه همیشه نفرت ورکوه او منع کوه. قهر، غضب کول، درواغ ویل، حرص کول، غلا کول، چغلي کول، شیطاني کول، خپله خبره اړول، د ځانه خبره جوړول، په ښه او بد خبره کې فکر نه کول. خپل بچان به ته د غلا څخه منع کوې، د درواغ ویلو څخه به منع کوې، د حرص کولو څخه به منع کوې، د چغلي کولو څخه به منع کوې، او قهر او غضب سکی د دې څخه به منع کوې. که یو شی مات کړي یا یو څوک ووهي مناسبه سزا ورکړه چې بیا داسې ونه کړي. په داسې خبرو کې کوچني ته د ناز ورکولو همیشه کوچنی خرابې وي. کله ستا زوی، ستا لور یا نور کوچنیان ووهي نو ته راسې په نور هم ونازه مه چکې، په دې ستا زوی خرابېږي. نو چې په دې خراب سو بیا چې ځوانم سي بیا به دغه شرونه او فساد به درته راوړي. نو چې کله یو نو بل کوچنی ووهئ نو ته هم داسې مناسبه سزا ورکړه، په دې سره به ستا اولاد نه خرابېږي. ډېر وختي یې مه بېدوه، د وختي پورته کېدو یې عادت کړه. چې عمر یې 7 کاله ته ورسېږي د لمانځه یې عادت کړه، ورته وایه لمونځ به کوې. چې عمر یې 7 کلو ته ورسېدی نو ته به ورته وایې چې لمونځ کوه او لمونځ به په زده کوې. چې مکتب مدرسې ته د تلو قابل سي، د سکول او مدرسې ته د تلو قابل سي، نو اول قرآن مجید په زده کړه. تر ټولو مخته اول قرآن مجید په زده کړه، لمونځ په زده کړه، د غسل طریقه په زده کړه، د لمانځه طریقه په زده کړه، د اوداسه طریقه په زده کړه. یو وخت و دوی ته د نیکیانو، د اولیاءو، د ښو خلکو کیسې او حکایاتونه بیانوه چې داسې اولیاء تیر سوي دي، داسې صحابه کرام تیر سوي دي، داسې انبیا تیر سوي دي. د نیکو خلکو کیسې ورته کوه، دی به هم نیک سي. د دوی د داسې کتابو ویلو ته یې مه پرېږده چې دوی داسې کتابونه وایي چې په هغو کې عاشقي او معشوقي خبرې وي یا د شریع خلاف مضمون وي یا نورې بې فایدې قصې یا غزلې یا بل شی د عاشقي او معشوقي خبرې، داسې کتابو ته یې مه پرېږده.
داسې کتابونه ورته ووایه چې په هغه کې د دین خبرې وي او د دنیا خبرې وي او د دنیا ضروري خبرې او کارونه بیان شوي وي. د دین خبرې په زده کړه، د دنیا د کاروبار خبرې په زده کړه. د اولاد باندې به ته کاروبار هم زده کوې چې سبا ته نیست اولاد به کاروبار کوي. داسې نه چې ته بیا نه وفات سې مړ سې بیا ستا اولاد سوال کوي فکر کوي، نو کاروبار به هم په زده کوې. دا کاروبار څه عیب نه ده، څه ګناه نه ده، نو کاروبار به په اولاد ته زده کوې. دین خبرې زده کړه، د کاروبار خبرې په زده کړه. د آتشبازي، د اور بازي، یا د باجې یا د ډول وهلو بیکارو شانو د رانیولو لپاره پیسې مه ورکوه چې داسې پالتو شان ورته رانیسي. د بازي او تماشو د ښکاره کولو عادت یې مه ګرځوه. اولاد ته ضرور یو داسې هنر او کمال ورزده کړه. خپل اولاد ته داسې هنر او کمال ورزده کړه چې د ضرورت په وخت کې په دغه هنر سره پیسې پیدا کړي، خپله ګزاره او د خپل اولاد ګزاره په وکړي. هنر به ورزده کوې، کاروبار به اولاد ته ورزده کوې چې بیا د خپلو بچانو ته ګزاره باندې کوي. انجونو ته